نو دا هغه وهم ووایه هغه د ګیس هغه بړک و چې هغه د هور یو لمبه وه هغې سره زما چې کم دی نو تاثرات لږ داسې دا هارټ بیټ مې سره دغه دی دا سکین مې کتی شي دا ټول سوځېدلی زما د لاسونه زما دا هر څه دا سوځېدلی دي بیا بهر منډه که په ما جامو هور لګېدلی و چې دا ټول ما ځان بند کو جي خو الله کرم کو جي یو دم بند شو جي انسان څه سوچ کوي کله چې انسان یو خو مالی نقصان وشي هغه ستا د سترګو وړاندې چې کوم دی ستا مالیت ستا ګټه وټه چې کوم دی هغه د هیرو ښکار شي او بیا بل چې کوم دی د خپلو سترګو مطلب په خپله باندې مرګ د نږدې نه ویني د انسان څه دغه ټایم کې څه تاثرات سوچ صحیح ډېر سخت وخت دی جي ډېر په ما تیره شوه الله دې په چا هم نه تیرې دا ډېر بد وخت دی تر اوسه پورې زما مینټلی زه ټیک نه یم زما خوب نشته السلام علیکم تاسو جین 91 نیوز ګورئ او زه مرشد خان تیر ورځ پیښور صدر بازار کې په یو دو دکانونو کې اور لګېدلی او دغه اور چې کوم دی بیا ډیر زیات سوشل میډیا باندې دغه معلومات هم رااله مختلف چې کوم دی معلومات هغه گردش کو خو دغه اور چې کوم دی حقیقت څه دی او په دغه کې دغه دکاندار چې کوم دی څومره نقصان شوی دی دا ټوله کیسه چې کوم دی نننی جین 91 نیوز پروګرام کې تاسو سکرین باندې एकदम سر د ټول ناول خو تاسو ډیر شکریا چې دومره تکلیف وخت کې مراله وخت را ډیر مهرباني چې تاسو دومره رالې تاسو زمونږ ته پوسو کو جی مختصرا راته دا وایي زموږ کتونکو ته خصوصي چې دغه پس منظر څه دا اور څنګه ولګېدو تاسو څه کول دغه ټیم کې دا زه ناست وم چې خپل سیټ ماندی نو دا چې د کونه کې داسې سپارک قدرې وشوه دې ټیم کې د بجلۍ هم داسې یو پړق غوندې کې نارې کو یو شوله غوندې کې لاندې لاړه چې لاندې ورته سلنډر هم پرتې وې بره ورته زما د پلای ووډ دکان وی سایډ ته نو پلای ووډ هم و او ګیس هم و جي نو دې نه پس بیا لمبه یو دم یو بړک نارې کو بیا پې نه یو پوه شوی چې څه چل شوی دی او څه نه دي شوی حالان کې ما سره 2 بوتلې فایر بریګیډ والا وې دواړه مې پې تشې کې خو بس چې څه الله ته منظوره وه جي نو هغه به کېده تاسو دغه ټیم کې دکان نه بهر ناست وئ او دا اور چې کوم دی شروع کې کم و بیا وروسته تېر شو او جي زه دکان کې دننه وم جي نو ما په ډېر کوشش وکړی خو هغه کابو نه شو جي نو بیا تاسو دغه ټیم کې څه صورت حال مطلب خلک راټول شو اور هم څه طریقې سره مړ کو فایر بریګیډ تم کال کو څه صورت حال او جی دا 1122 والا ته کال کو جی هغه بیا راغ ډیر بر وخت کاروي کو جی دا زما 2 دکانونه جی یو سایډ ته د ګیس او هغه کې لسته سلنډر پرتی دی بل لاس ته مین کار چې زمون کم دی د هارډویر جی نو دا غي ډیر غټ لاس شو زمونږه لکه مین کار چې کم دی غټ شوروم غوندې کې شاته د ټول د هارډویر او د پلای ووډ و 1122 والا رااله جي هغې ډېر بر وخت کاروي که موږ د هغې ډېر شکرګزار هم یو چې خالي زموږ د 2 دکانونو پورې دا هور محدود یې کوی باقي زموږ د ګاونډي څه جاني څه داسې څه نقصان ونه شو په دې د الله نه ډېر شکرګزار یو دا راته وایي مختصرا ستاسو اواز چونکې ډېر زیات ناست دی دغه واقع نه وروسته چې کوم دی ستاسو صحت ټیک نه دی که نه هغه یره او هغه خوب چې کوم دی ذهن کې نه جي دا ما چې کوم دی خپل کوشش کولو دا زما لاسونه تاسو کتی شي جي نو ما دا د هور چې کوم دغه جي نو ما دا فایر بریګیډ باندې 2 بوتلې وې هغه مې په تشې کې ما پوره کوشش کولو چې دا زه مړ کړم نو دا هغه وهم ووایه هغه د ګیس هغه بړک و جي هغه د هور یو لمبه وه هغې سره زما چې کم دی نو تاثرات لږ داسې دا هارټ بیټ مې سره دغه دی دا سکین مې کتی شي دا ټول سوځېدلی زما د لاسونه زما د هر څه دا سوځېدلی دي باقي الله ډېر رحم کړی دی مطلب ته خپله چې تا ته نقصان ورسېدو اور وغیره چې کوم دی هغه تا ته ولګېدو نو خپله دې ځان څنګه سیکیور کو څنګه دې محفوظ کو جی بس ما بیا بهر منډه که په ما جامو هور لګېدلی و جي دا ټول ما ځان بند کو جي خو الله کرم کو جي یو دم بند شو جي بیا مې بهر دکان نه منډه کا دې نه پس بیا ځي خلکو 1122 والا ته کال کړی دی جي هغې بیا راغلی دي بیا زه نه یم پوهې ولې چې زه ډېر زیات خوږ وم زما را سکین مین دا لاسونه دا یو دم پولې شوې زه بیا هسپتال ته تللی یم هسپتال د خپله لاړې کې چا ویوړه کنټرولمنټ بورډ هسپتال خو نږدې و زه خپله تللی یم جي ولې چې ډېر زیات هنګامي حالات وی زه خپله تللی یم چا مطلب خیال نه کو چې دې دکان کې څوک څو پکې دننه نور ګیر خو نه ځکه چې اور خو ډېر زیات تیز و که نه او جي ګیس یو دم ډېر زیات تیز شو هور یو دم تیز شو جي خو نه جي دننه پکې څوک هم نو دا ډېر د الله کرم دی جي څه جاني نقصان نه دی شوی او زمونږ دا 2 دکانونه بس دې پورې دا محدود وی
دې نه پس پکې څه نه دي شوي جي. دا مین نقصان دغه ځای کې څه وکړي سلنډر د وجې نه دا اور تېز شو بیا څه وجه و دا جی دا چوخ سره د پلای ووډ زما دکان دی که نه جي سلنډر خو بعد کې بیا چې څه ټایم هیټ اپ ولا ورشي نو دی کې جي سیفټي وال وي هغه لیک شي که نه جي دا سیفټي وال یې نو ډېر هور خو جي د پلای ووډ دا لرګی دی ټول هور دی اغوستی دی جي سلنډر خو جي یو سلنډر دوه هغه پکې لیک وب شو هغه هیټ اپ سره هغه تش شو بس بلاس پکې د سلنډر شوی نه دی حالانکه سلنډر کله بیا بلس کوي چې هغه بلاست کیږي صحیح او دا راته ووایي ستاسو سره نږدې ګیر چاپېره د بل چا څه نقصان شوی دی که نه صرف ستاسو نقصان دی نه چې په دې باندې موږ د 1122 والا ډېر شکرګزار یو چې هغې ډېر بر وخت کاروي کړې ده دا زموږ دا 2 دکانونه محدود دي تر دې پورې دا خور شوی او جي او دې کې انشاءالله کنټرول شوی ستاسو به پکې خپله باندې اندازتاً څومره نقصان شوي مطلب یاره تقریبا جي دې کې څه د کپنې بقایه جات دي تقریبا د 70 نه 75 80 لاک روپو پورې دی کې مال پروت و جي ولې چې د کپنې پکې څه لایبیلیټي دي څه بقایه جات دي که نه څه پکې زما خپل انویسټ و چې څه و بس هغه هم دې کې وې دې کې دا کوم اکوپمنټس وغیره چې پراته دا دومره ګران و هغه 60-70 لاک روپو هغه تباه شول بالکل جي شیټونو پکې پلای ووډ پکې هارډویر پکې جي موږ دې زړارکې کپنې سره کار کوو که نه جي نو دی په اوګرۍ مال هم ورکوي لکه که نیم دې خپلې نو نیم دله په لین دین هم درکوي نو نیم پکې د کپنې پیسې وي نیم زما خپلې وي څومره مشکل مطلب یو خو د لکاو روپو نقصان شو بل دی چې کوم دی ژوند ته دیم خطر وه ژوند ته چې کوم دی وجود ته دیم نقصان ورسو مطلب انسان د پر دا څومره مشکل ده ډېر بد وخت یې دا خپل مر خپل په لاس لکه خپل مخامخ کتل او بیا بچ کېدل باقي مالی لکه هغه ټایم خو موږ اوس هم د الله نه شکرګزار یو په هر حال باندې یا الله ستا شکر دی خو دا ډېر بد وخت دی تر اوسه پورې زما مینټلی زه ټیک نه یم زما خوب نشته اوس چې کوم د ذاتي طور باندې تاسو له څه ذهن ته سوچونه څه راځي هغه واقعه د مهتدا کېږي ورچوکې ډېر خطرناک څیز اوبه ور د دې هغه واقعات هم لږ مشکل وي مطلب څه ذهن کې چکر ستاویږي بس همدا سوچ کوم چې دا څنګه وشو لکه بس خو بیا د الله نه راضي یو په دې چې بس دا زموږ نصیب کې وه او شکر دی په هر حال باندې د الله نه ډېر شکرګزار یم ٹھیک ده او دینه علاوه چې کوم د نور ادارې یا څه خلک څه انویسټیګیشن تحقیقات و چونکې کنټرول بورډ علاقه د دغه ایریا کې راځي یا نور څه معلومات انویسټیګیشن وغیرہ خو دې کې نه کېږي نه جي نه فلحال خو ما سره چا هم سره رابطه نه ساتلې چا مې دغه نه کړی سوی ستاسو نه او جي ما سره دې څه چا کانټیکټ نه دی کړی جي خلک گاوند کې چې کوم دکانونه هغه بیا په خاص طور باندې خپل خپلوان خلک سره همدردي اظهار کوي سمالي تعاون وغیرہ یا مطلب د اساس ټول جي تر اوسه پورې زموږ کور کې مېلمانه دي بیګا تر 3 بجو پورې خلک تلاتله ټول چارې ټول خپل خپلوان نه راغلي دي ارسه 700 لار یو شعر ته کړی دی جي انسان څه سوچ کوي کله چې انسان یو خو مالی نقصان وشي هغه ستا د سترګو وړاندې چې کوم دی ستا مالیت ستا ګټه وټه چې کوم دی هغه د روح کار شي او بیا بل چې کوم دی د خپلو سترګو مطلب په خپله باندې مرګ د نږدې نه ویني د انسان څه دغه ټایم کې څه تاثرات سوچ سي ډېر سخت وخت دی ډېر په ما تېره شوه الله دې په چا نه تېرې لکه یو مرګ کتل او بیا خپله د عمر جنم کونډي چې کوم وي هغه د داسې په 3-4 غنټو کې داسې هیره شي که نه نو ډېر سخت وخت دی الله دې چاته نه ښایي مطلب څه سوچ کې امیدونه شته واپس خپل روزګار ته د خپل صحت حوالې سره انشاءالله جی انشاءالله ولې چې کول دي شاته بچي دي 1% 2% غني چې مطلب خپل زموږ د انسان هم غفلت په دی داسې قسم واقعیاتو کې غفلت خو جی بس د الله د حق نه چې سره شي جی مخ خپل تدابیر خپل اختیار کړی دی فایر بریګیډ والا سره 2 بوتلې پرتی وی جی دوه مې پته شي کړی دی جی اوس چې الله ته سمنځوري جی خپل کومک مې کړی دی خپل د بچو مې کړی دی خو بس چې به نه بچ کې د بچ بیا امتزان سایت تکو ځانم پکې سوزول خو مو چې دا بچ خو چې نه بچ کې د بس بیا ځان قیمتي دی مال نه لري قیمتي جی ډیر شکریا
تاسو دومره تکلیف په خوږ وجود سره موږ لم ټیم راکو تاسو ډیره شکریا ادا کوم کتونکو داسې واقعیت اکثر زموږ معاشره کې بازارونو کې خصوصا دا راځي یو خدا سي چې موږ وایو چې د الله طرف دا پیخي راځي څه قسمت کې هغه انسان ته رسي او بل موږ انسانانو لا موږ چې څومره روزګارونه موږ لا څومره احتیاطي تدابیر دي هغه اختیارول پکار دي خپل چیکن بیلنس ساتل پکار دی بیا داسې پیخو وخت کې چې کوم د خپل نفس مضبوط ساتل پکار دي بل مالی نقصان چې کیږي هغه بیا پوره شي خو د ټول نه اهم چې کوم دی انساني ژوند دی او د انساني ژوند تحفظ چې کوم دی هغه ډیر زیات ضروری دی نننی پروګرام کې د اجازه غواړم د الله په امان